جناب رسول الله مبارک فرمای امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل کتاب محترم کې دا حدیث نقل کړی دی. جناب رسول الله مبارک فرمایي چې کوم سړی د ماښام د لمونځ نه بعد شپږ رکعته لمونځ وکړي چې اوابین ورته ویلی شي، الله جل شانه په دغه شپږو رکعاتو لمونځ باندې دغه انسان له د 12 کالو عبادت ثواب ورکوي. د الله جل شانه سره د ویر کړې هیڅ کمای نشته. الله جل شانه چې وغواړي نو بنده له په ډېر چنده باندې ثواب ورکولی شي، او دا الله جل شانه بخپله فرمای من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. د الله شفقت او مهرباني د غایت نه هم ثابتېږي چې څوک نیکي وکړي نو الله فرمایي زه ورته په لاسو بدلوم. ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. او بیا الله فرمایي چې کله یو سړی یوه ګناه وکړي نو مونږ بیا د ګناه بدله په یو باندې ورکوو، په لسو نه ورکوو. نیک عمل په لسو بدلیږي او ګناه په یوه بدلیږي. الله فرمایي وهم لا یظلمون. الله فرمایي مونږ د خلکو سره ظلم نه کوو. زه د انسان سره د خپل بنده سره ظلم نه کوم. که نیکي دې وکړه نو دا نیکي که په لسو بدله شي نو دا بهتره خبره ده. خو که چېرته یو سړی ګناه وکړي نو که دا ګناه ورته په لسو بدل شي دا ظلم دی. الله جل شانه فرمایي زه ظلم نه کوم. نو دا د الله جل شانه هغه شفقت او مهرباني ده چې انسان له په یو نیکي باندې 10 نیکۍ ورکوي. نو دا څومره لویه خبره ده چې یو سړی د ماښام لمونځ نه بعد شپږ رکعته لمونځ وکړي نو الله تعالی انسان له د 12 کالو عبادت ثواب ورکوي. ټول په تقریبا 10 منټه هم نه لګي. نو کوشش وکړو دغه حدیث باندې عمل وکړو او داسې عمل پې وکړو چې تر مرګ